96 ना 92 no 96 हाँ सही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। 96 इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासी هذا الميز ده افكي ده فريد خان ده نمبر 1 وكتب نا آنے کا نمبر 1 कबल टेस्ट का दाव का देना उड़ाने चले कबू का होश नद्दा से माप खर्च हो दिल्ली हाँ बदल टिक शो गुजारा उठा इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे आयत दो तारीखी पस मंजर چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بقره کې دا تیر شو چې بیت المقدس ته به کله مونږ کو نو هم يهود او نصارا او مشرکین ټول اعتراض کو يهود او نصارا او بوي يخالف دیننا ويتبع قبلتنا زمون د دین مخالف دی او د قبله موافق دی او مشرکین مکه او بوي چې يدعي ملت ابراهيم ويخالف قبلته داول لري چې د ملت د ابراهيم تابع يم او د قبله مخالف دی بیت الله ته مخکینا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غوم رغبت داو چې دا قبله د بیت الله ته چینج شي او دا په تورات او انجیل کې هم لیکلی و لہذا دا قبله چې چینج شو نو دای بیا په اعتراض وکړو یو اعتراض دا چې دا پیغمبر خواهش پرست دی یعنی د خپل خواهش په اساس باندې کله یو کار کوي کله بل کار کوي صحیح خبر نه الله تعالی او فرمایل چې تاسو دا ټول دین صرف په قبله کې ور را بند کړی دی نور څه ډسکس کوي نور څه نو فرمایل چې لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ایمان خو صرف دا نه دی چې کوم ډایریکشن ته ومسکه ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين بلکې د ایمان تقاضا ده چې په دې شینو به ایمان راړي وآت المال على حبه د خدای په محبت باندې مسکینانو ته یتیمانو ته او غریبانو ته هغه ته مال ورکې او وی فرمایل واقاموا الصلاه وآتوا الزکاه زکاتونه به ورکوي منځونه وکوي او وی فرمایل والصابرین فی الباساء والضراء وحين الباس د استقامت مظاهره وکوي په بدنی مصیبت کې په مالی مصیبت کې او په میدان جنگ کې والموفون اذا بعادهم اذا عاهدوا کم پرامسز او وعده چې مو کړی نو هغه پوره کوي نو ګویا الله تعالی باټم لاین هغه يهود او نصاراو په کو صحیح چې الله سبحانه و تعالی از ایڈریسنگ اس صحیح نو الله تعالی فرمایي زمون په وطن کې ضرب المثل تاسو هم وی یو وی کوزه نو کوزه کې دوه سوري دي یو د بنا او یو وی غلبیل تاسو څه غلبیل انو وی غلبیل را پاتې دي کوزه ته وی رښتا کې دوه سوري دي صحیح شو نو زمون په وطن کې وی غلبیل را پاسي کوزه ته وی تا کې دوه سوري دي صحیح نو الله تعالی فرمایل چې د پیغمبر باندې دا یو اعتراض او ابجیکشن هو کوي د خپل 200 سرود نه ګوري چې څه وایلیشن کوي خبره دین کې رااله یو نو دغه اعتراض کوي ولا نلک هغه اعتراض ولا فیوز کولا نو هغه دې مې اعتراض وکړ وی ارڅ چې دي زمونږ دین افضل څه کړي چې زمونږ قبله د قبله نه مقدمه ده بیت المقدس د بیت الله نه مقدم دی زیات تاریخی دی زیات اینشنٹ دی زیات قدیم دی زیات قدیم ایا په بل الفاظو کې انټیک ته زمونږ قبله
صحیح نو الله تعالی ولا دا خبرم فیوز کړه چې دا خو دروغ وای دا څه کوي دا دروغ وای او ځکه دروغ وای چې کدوې د قبله قدامت او قدیمواله هغه مراد وي چې په مقدس مکه باندې نوم په جوړ شوی نو الله تعالی فرمای په مقدس مکه خړم بنه کور چې جوړ شوی دی هغه د بیت الله د مکه معظمه کې یوا او نمبر 2 الله تعالی او فرمایل چې وعلیکم السلام چې کچره د دوی مراد د قدامت نه هغه داوی چې د دې یعنی مادي تعمیر دا گویا د بنی اسرائیل تاریخ کې لومبه د بیت المقدس شوی دی رسو د بیت الله نه الله تعالی وې دام درو وای دام درو ځکه دا تعمیر خو ابراهیم علیه السلام کړی دی هغه تعمیر خو سليمان علیه السلام کړی دی د ابراهیم او سليمان په میاشت خو بلا ډیر زمانہ ده سليمان علیه السلام خو ډیر لیټ راغلی دی چې هیکل سليمانی جوړ کړ ابراهیم علیه السلام خود هغه په لسو پیړو وړاندې نکړي خبره ذهن کې رااله خو د بیت الله تعمیر او د دې تاریخ پیغمبر علیه السلام جبرئیل امین نه تاسو کو وې د ازمکه چې لا نو پیدا شوه نو تاسو شي کته نو جبرئیل امین ورته وې ما د ابو په مخ باندې یو سپین شاینینګ فوم کته زګ تاسو څه زګ یو شاینینګ فوم ماډل غوندو پیغمبر علیہ السلام ورته دا څه شیو ودا د بیت الله شریف ماډلو د بیت الله شریف ماډلو د څه شکل کې د سپین شاینینګ زګ شکل کې نو چې کله الله تعالی آسمان پیدا کړ او زمکه یې وغوړوله نو فرشتو ته حکم وکړ چې دا بیت الله په دغه ځای کې آباد کړي نو دا د مکی ویلی ورته وخوله دې کې د بیت الله لومبنه تعمیر چاوک فرشتوک لیټران چې خدای آدم علیه السلام پیدا کړ نو د بیت الله تعمیر دا صرف بوسیده شوی نو بلکې لنګ شوی قرآن شوی نو آدم علیه السلام ته الله تعالی حکم وکړ نو دویم تعمیر یې هغه وکړ چونکه دا بیت الله شریف چې کوم ځای دا ویلی ده او د ماونټینز نه ټول اوبه فلډ پدې راځي لہذا دې بیا وړاندې شو بیا وران شو نو دریم تعمیر د آدم علیه السلام یو نوسه د زوی دی او پیغمبر هم دی دا غنوم د شیث علیه السلام بابل سره خواته قبر دی زمر غلې مرته نو حضرت شیث علیه السلام هغه دریم تعمیر وکړ د شیث علیه السلام نه بعد د نوح علیه السلام طوفان کې بیا اونړېد نو څلورم تعمیر ابراهیم علیه السلام وکړ د کوم چې ذکر سوره بقره کې تیر شوی دی د دینه بعد بیا دې ونړېد چې کفلټ براته د پنځم تعمیر د اسماعیل علیه السلام خسرګنای څوک خسرګنای جرهم دا قبیله نوم دی جرهم ناغه یې تعمیرو کو پنځم شپږم تعمیر د دې بلاد الشام یعنی د سیریا حکمرانانو عربی کې ورته عمالقه وای انګریزي کې ورته ایمالیکایټس وای نو ایمالیکایټس هغه د مکی ویلیوم دغه کنټرول کې و نو شپږم تعمیر هغه وکړ انګریزي کې ورته ایمالیکایټس وای ای ام ای لکه مالکیان ایمالیکیان یو مالکیان یا عربی کې لیکل شي عمالقه عین میم الف لام قاف قاف ګوټه والا قندهار والا قاف کابل والا نه کم قاف لوی قاف موږ ورته غټ قاف وایو نو عمالقه هغه عمالقه هغه یې تعمیر وکړ تشپګمو
وم تعمیر د پیغمبر علیہ السلام په بالا نکانو کې یو نکه دی داغه نوم د قصی ابن کلاب نو اوم تعمیر هغه وکړو. اتم تعمیر پیغمبر علیہ السلام پیدا شو خو لا پیغمبر نو خود مکی ویلی کې په الصادق الامین باندې مشهور خلکو نو خپل امانتونه هغه به د سره کې خودل. الصادق الامین the truthful and trustworthy. The پیغمبر علیہ السلام دا لقب ویندا qualities well known qualities. نو دا بیت الله شریف قریش و آبادو چا قریش هغه کنډیشن کې خود چې د بیت الله تعمیر کې چې ډونیشن ورکوي نو د حلال مال نه ورکوي. نو چې پیسې را جمع کړي نو بجټ کې ډیفیسټ و ټول بیت الله په نه آباد ده ځکه دا بیت الله شریف داسې ګوره دی خو ګوره داسې مستطیل ونه دی دلته نه خدا سي قوس ونه دی داسې مستطیل داسې اوس خو داسې مربع ونه دی ځکه دا عزت بار ده حکیم والا عزت نه بار ده اکچولی دا بیت الله عزت ده ځکه دا بیت الله شریف ده داسې صحیح خدا د حاتم صاحب تاسو نه بهر ده نو دای کی بجټ وکړو ای کی ډیفیسټ و لہذا فیصله وکړه چې چلو بس دای سره عبادت نه درس نه خو جګړه رااله د حجر اسود کې خودو باندې هر قبیله دا اعزاز او دا انر د ځان لپاره غوښتل او قریبو دیتا چې یو بل پسې تور راځته وي او بلډ شیک شوی خو چا عقلمن پکې وي وی اوسه پرې دی سبا سحر چې څوک هم دلته ډومبه راغلی داغه فیصله به فائنل او حتمی هغه څه فیصله وکړه ځکه دا هر څه لپاره سولوشن خو راو باسه دا نه چې کمپلیکیټ کې به نه څه طریقې بچي او ناغه سار اتفاقا پیغمبر علیہ السلام د ټول نن به تر رسول د خدای کړه دا سوش نو دوی چرال له وی قتل نو ډیر خوشاله شو ودا کوم مهرباني شو د الله ځکه صادق الامین موجود دی. پیغمبر علیہ السلام خپل کیس دی وړاندې کړ حضور علیہ السلام خپل صادر مبارک خور کړ پټو نو پای کې دا ګټه کې کو دا وې د ټولو قبیلو چیف ټینز او سرداران راوړاندې شي نو ټول صادر تلاش واچو نو ټول پټو تلاش واچو وراوچت وي راوچت جو نو چې کې خودو ځای ته راوړسو نو پیغمبر علیہ السلام په خپل لاس غټ را واسطه او الته کې خودا جګړه ختم شو. دا سیم نمبر اتم نمبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام د خپل وفات نه او کال وړاندې حضرت عائشہ ته وی رضی اللہ تعالی عنها لو ما كان قومك حديث عهد بالاسلام کستا دا قوم یعنی مکی والا تازه په تازه اسلام کې نه داخل شوی ځکه حضور علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه یعنی تقریبا 2 کال مخکې نو کدی تازه په تازه نه داخل شوی نو زما خواهش داو یا زما اراده داوا چې د بیت الله شهید کم د بیت الله شهید کم او 3 موډیفیکیشنز پکې وکم. نمبر اول چې دا حتیم پکې وردم نه کم. نمبر 2 دا دروازه دومره اوچته ده چې الله ورته رسي نو دا په ګراوند باندې ولګم پزماکا. او نمبر 3 چې یو بل دروازه ور دي بل سایډ ته ولګم چې که څوک نه وځي نو یو باندې نه وځي په بل باندې به وځي. صحیح. او دا حضور صلی الله علیه وسلم ارزو او تمنا وا حضور صلی الله علیه وسلم یو خو تحفظ چې دا خلک به پروپاګاندا شروع کی
چې دنو حزم دا کړی دی چې زمونږ نشانې به نه پرېږدي. څه به کوي چې زمونږ سب تاریخي نشانې به دې ختموي خامخا. نمبر 2 حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزید ژوندې پاتې نشو. لیٹر آن چې حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن زبیر دا د حضرت عائشہ خوریه دی. د چې کله مکه کې د خپل خلافت اعلان وکړ د بنی امیہ پر ضد، د چا پر ضد؟ د امیان پر ضد. نو دته حدیث راورسېد، حدیث ورته د خپل خاله په حواله راورسېد چې د پیغمبر علیه السلام تمنا و، لہذا نه د بیت الله شهید کو، د پیغمبر د ارزو مطابق آباد کو. حتیم پکې دنه کو، دروازې ولا دو جوړ کړې او دواړه په ګراوند راغولې. اوس چې کله د څوک مخالفي ناغه بستا خلاف یو موقم د لاس داس نه پریدي چې منفي او نیگیټیو پروپاګاندا ستا خلاف کېږي شي. لہذا د امویانو د بصری والی او گورنر حجاج ابن یوسف دا نه نمبر تعمیر شاو کو عبداللہ ابن زبیر. حجاج ابن یوسف دا د امویانو طرف نه د بصری گورنر حجاج ابن یوسف تاریخی سره دی. لہذا هغه دا خبره دومره پروپاګیټ کړه په ټي وي او په فاکس 11 او په فلان او فلان او دا وګوره یوازې زمونږ نه باغی نه د خدای نه هم باغی دی، یوازې زمونږ نه باغی نه پیغمبر نه هم باغی دی. د بیت الله چې کوم شکل د پیغمبر زمانه کې په خوا را روانو هغه شکل ولا بدل کو. دا سړی دا اراده ده چې زمونږ د دین ټول خراب کی، دا دین بدل کی. خلک یې پم کړل، څه خلک یې راپورته کړل په دا منفي پروپاګاندا. لہذا مکه معظمه باندې اٹیک وکړو، مکه معظمه باندې اٹیک وکړو. ادا 3 ورځې وي چې د منجنیق لګولو، منجنیق باندې میزایل راوښتل، سی راوښتل مثل تر راوښتل په بیت الله شریف. بیت الله شریف شهید شو، بیت الله شریف شهید شو. او ان د اینڈ عبداللہ ابن زبیر ونیول شو، عبداللہ ابن زبیر ونیول شو او هغه د بیت الله په میدان کې نه شنقه کو سسوي ورته پانسی په دار وځړه. صحیح. نو دغه گورنر حجاج ابن یوسف د په لسم وار بیت الله شریف په هغه نقشه آباد کړ چې حتیمه ته بهر کو. صحیح. دروازې ولا یو کړه او دروازې ولا لکه چې ته خو بیا بل شي جوړول نه شو، پروپاګاندا پاره کړو. صحیح شو. نو دا موجوده کم تعمیر چې دی اچولی دا د حجاج ابن یوسف تعمیر ولا دی. حکومت صرف پاره کې ریپیر کوي، څه پکې ریپیر کوي، غټ ریپیر پکې. یو شاه مراد رابع ورته وای، کینګ مراد رابع په 1040 هجری کال کې دی تیر شوی دی. 1040 کې نو لوی موډیفیکیشن چې پکې کړو هغه شاه مراد رابع کړو. نو کدا ورته انکلود کې دا موډیفیکیشن تم تعمیر وای نو یو لسم دی. ادروایز دا لسم تعمیر دی حجاج ابن یوسف والا چې کوم ولاړ دی. اوس د بیت الله اهم سیدونه نمبر اول حجر اسود، نمبر 2 ملتزم. ملتزم دا وګوره دا بیت الله شریف دا کار نه چې دې کار نه کېږي ته کانه لګېدل حجر اسود. بیا دې دیوال کې ته دروازه ده، دا دروازې او د حجر په میس کې چې دا کومه سره دیوال ده دې ته ملتزم وایي. سوی ته پیغمبر اسلام په طواف کې راغی دا د خپل مخ شی طرف به دې سره ولګو او الله تعالی ته به تضرع کوله. ملتزم. بیا ورپسې تاسو درشل وای نه دا دروازې لاندې شي چار چوب، دا لاندې نه چار چوب دې ته سده وای. سوی ورته عربي کې ورته سده وای. سده معنا لاندې نه درشل یا په چار چوبونو کې لاندې نه چوب. سلورم مقام ابراهیم، هغه کانه چې ابراهیم علیه السلام د تعمیر په وخت کې د لفت په توګه استعمال کړل او هغه به اتوماتیکلی ابراهیم علیه السلام به لفت کو برا یو اپشن دوه شي
دا ګوره الکترونیک طریقې سره باندې لفټ وشان چلے دا. بل شي دا حتیم مبارک پیغمبر علیہ السلام فرمایي څوک چې حتیم کې ودرېد د بیت الله کې ودرېد. څنګه موږ ذکر وکړو چې دا د صحیح سره د بیت الله سره ا دې کې د خدای حکمت ده. کدام په بیت الله کې دن نه وي نو ته دن صرف بادشاہان بوزي نو عام خلک بر دې سعادت نه محروم وو. الله تعالی حکمت داو چې بس دای بارو ساتو ارڅو ګردن نه کې دي. حتیم مبارک اور دې حتیم د پاسه د بیت الله شریف پر ناله ده ناوا دې ته وایي میزاب الرحمت. یعنی بیت الله د چتنه چې د باران او په دې ناو باندې راځي خلک ورته زر لاندې شي. دغه ته میزاب الرحمت وایي چې دا وبو د رحمت دی. او بل دا دلته حجر اسود باندې رکن دی د دې د شاته کم کارمل چې دی دې ته رکن یمانی وایي. څه ورته رکن یمانی دا یمن طرف ته رکن یمانی. نو ملتزم سره دغه مخ لګول دي کوم موقع وا حجر اسود کولول دي یا ټچ کول دي کوم موقع وا کله نه الله اکبر څه شي لنه بس ورته مخ کول دي الله اکبر. حتیم کې په حالت د طواف کې نه د طواف نه علاوه ځکه د طواف په موقع داسې د حتیم په دروازه کې ورته نشي دی خوته نو هغه راوند ستا کاونټ نه دی ځکه هغه بیت الله کې دنه او شاخه راوند نه دی. نو حتیم کې ودرېدل یا د میزاب الرحمت لاندې ودرېدل او رکن یمانی هغه تم استلام دی. څه استلام دی لاسو چتول دي اول ته بیا تر حجر پورې ویل دي ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دغه دعا وکوله. او مقام ابراہیم حضرت عمر وی رضی اللہ تعالی عنہ اطاف بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ز په طواف وګرځولم څه وکړه طواف را باندې وکړه. اطاف بی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو راته ټول شي نه خول دا داشه دې دا داشه دې دا دا نو چې کله دې کانی لره ورسېدو دا کان اوس خو یعنی دا بیت الله نو دې ته پروت دی دې موږ دې ته پروت یو کیبن ونه ورجو کړل ګلاس کیبن صحیح هغه وخت کې بالکل د بیت الله دیوال سره لګیدل ان دل ته پروت دا لیټر یعنی حکومت تاسو کړل دي کې دې ته پروت نو چې دا کان ابراهيم عليه السلام مقام یعنی د ودرې دو ځای پیغمبر علیہ السلام حضرت عمر ته وخو وی هاذا مقام ابینا ابراهيم دا زمونږ د پلار د ابراهيم د ولاړ کان دی. نو حضرت عمر ورته وی د طواف نه بعد مونږ د 2 رکعاته کوو واجب دي. 2 رکعاته کوو یعنی طواف چې کله سره وځلو کې د عمرې وی او کله حج وی نو ورته څه کوي 2 رکعاته کوي واجب. نو دا د مقام ابراهيم سره خواته نه کو نو الله تعالی و چې واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. ها مقام ابراهيم دا د مانزه ځای وګرځوي میز دې سره کلوز دا مونږ کوي. نو که امکان وی رشمی نو باید چلته او کې ریکمندډ دی خو چې رشمی بیا الته کې حرام دی ځکه حرام دی دا خلق لاسونه نیولي او دغه دا بیا له ونټوب دی خلک سره منځیر په هدایت راځي دا له ونټوب دی. دغه پیغمبر علیہ السلام په خپل وای و الا فحيث ما امكنا کدی سره خواته نه کیږي چې کوم ځای ممکن نه غځا وکنه. ان اول بیت تاکک سرالم بنه کو وضع للناس چې کې خو دې شوی د انسانانو لپاره. نو انسانانو لپاره زکوي چې د انسانانو خیر بیت الله سره وابسته دی. انسانانو خیر بیت الله سره وابسته دی او چې کله دغه بیت الله ظلمن شهید کړی شي او وار بیا چې بیت الله ظلمن شهید کړی شي او وار بیا نو بیا د قیامت راځي. نو قیامت سره معنا دا چې انساني دنیا ختم شوه. معنا دا چې څه شو
انسان نو پته ولګی دا چې د انسانانو د بقا دار او مدار خو شي باندې په بیت الله شریف باندې دی ځکه دا د الله تعالی سمبل دی دا څه شي دا د الله تعالی نشانی ده. ان اول بیت وضع للناس تاکید سرلم بنے کور وضعا چی خود شوی دے للناس د خلق د فائدے د پارا للذی یقینا غکور دے ببکتا چی بکا کی دے ببکتا چی بکا کی دے اس دا بکا مکیتا اللہ تعالی بکا ہوئے نو دا اولی ورطا ہوئے نو دو وجہ ہوئے یو وجہ دادا چی پا تورات او انجیل کی د مکی د ویلی ذکر شوی دی ناغه د بکی په نامه باندې شوی دی بکا ویلی ورته بکا ویلی ځکه چې کله د لغاتو په اختلاف باندې د هغه لفظ پروننسیشن هم بدل شي لکه سکندر نه عربي ورته اسکندر وایي موږ ورته سکندر وایو انګریزان ورته څه وایي الکساندر خبر ځین کړل ای ورته وایي الکساندر دی ګریټ صحیح منگو میکائیل اگه ورته مایکل اگه ورته وای مایکل منگو جبریل اگه ورته وای گابریل صحیح نو ذکرانګي د هیبرو د مکی د پارا کوم لفظ شو هغه بیکا ویلی نو الله تعالی دلته د مکی په ځکه عربي کې مکه ده خو په هیبرو کې څه و بیکا و نو هغه بیکا ویلی الله تعالی لفظ بیکا ذکر کړ چې څه کنفیوژن پیدا نشي کني ما خو ډیر لالیان دي ایو خبرې پیښ کړي او مکه وی ډونټ نو ځکه چې زمونږ په کتاب کې خو بکا ده زمونږ په کتاب کې خلا بکا ده نو الله تعالی هغه لفظ وی چې به بکا صحیح او عربي کې د لفظ بکا معنا ده عربي کې د لفظ بکا معنا ده انها تبکو اعناق الجبابره لوی ظالمان حکمرانان ناشي یا ظالم بندراشی بیت اللہ تا نا تم سر فکشی اللہ انہا تبکو اعناق الجبابرہ بکا یا بکو عربی کی دیتا ہوئی چی چالا پدی سر بانے زورو کے سر بنا سکتا کی سر بخانخا کی تائی کڅوګ د ظلم په اراده راشي لکه د ابرها په شان نغم سر ټیټ کی هغه باندې خدای به بل شان ټیټ کی چې به راپورټ نه کی للذی ببکتا مبارک بلکې هغه باندې خدا سي عمل کوي چې لشکره ول ټول تبا کې یوازې یې بچو لشکره ول ټول تبا کې ابابیل باندې او دې بچو دې نو د باندې دوه مصیبت او شو یو خو دماغ ما وشو یو څه شو دماغ ما وشو نو د بګن پړ بیا سبه پړ خپل فوزه به پړ صحیح یو دا وین چې ود بشه نو د بیڈ نه با الله تعالی سر چپر واچو چې سر دل ټیټ کوم صحیح چې زلوک سر چپر به راواچو مبارکن حسکور چې ډېر برکت پکې چول شوی دی وهدن او هدن معنا چې دا د ګایډنس علامه ده دا د هدایت شعار دی تاسو ته شعار وایي دا شعار ده د هدایت للعالمین لمخلوقات دپارا نو الله تعالی بیت الله تا یا د هغه دم شیونو تا د هدایت علامه وي لکه تاسو وګورئ يهوديان هغه خپل د دین نشانی لري ستار اف ډیوډ څه ستار اف ډیوډ نجمه داوود شپږ کارمنې دي دا یې سوی زمونږ ستوري چې لري پنځه دا غي شپږ وی نجمه داوود ورته نجمه داوود دا اولډ ټestament په حواله باندې دا د دوی زمونږ پریزیډنټ د دوی هم زمونږ هم نه دا زمونږ د پریزیډنټ د چې هغه اوټینګ کوي چرته بل ځای پلرسي صحیح کیمپ نو دا ته سوې کیمپ ډیوډ یعنی داوود کیمپ څه دا وای مونږه سیکولر یو مونږه که سیکولر یو کیمپ ډیوډ څنګه له مذهبي نشانی ده صحیح خبر ده کړل ځکه سیکولریزم دا پریکټیکل ده نه دا نیچر خلاف دی
نو چې نیچرل خیر امکان نشته. صحیح. اوس که سیکولر علمي نو دې معنا چې کیمپ ډیوډ بیا ولې کیمپ ډیوډ دی د پیغمبر ته ولې منسوب کړي. صحیح. یعنی د پولیټیکل اهم فیګر چې د پریزیډنټ هغه کوم ځای کې نو د داوود کیمپ کې. نو د داوود کیمپ خو مذهبي شی دی نو پولیټیکل فیګر دی نو پته ولګي دا چې پریکټیکل نشو سیکولریزم پریکټیکل نشو. یو نمبر 2 چې کله دوی حلف چتای د خپل آفس نو لاس کې دې سبا نه په بایبل باندې نو بیا خو سیکولریزم نشو ځکه پریکټیکل نه دی. اوس څه خو به کې دی کړه لاندې نو بایبل نه وي بس کې دی نو پته لګی دا چې پریکټیکل نه دی. نمبر 2 نمبر 3 هغه پلیج اف الیجنس هغه چې وایي ون نیشن انډر ګاډ. صحیح. نو دغه پلیج اف الیجنس دا خو د کانسټیټیوشن یا د پالیټکس یا د سیاست دغه اساس او بنیاد دی. څه شی دی اساس او د هغه اساس او بنیاد دی انډر ګاډ. دغه اساس او بنیاد دی څه دی انډر پته ولګی دا چې سیکولریزم ټو ا ګریټ ایکسټنټ دا پریکټیکل دی نه. अब पैसा बांधे ट्रस्ट इन गॉड. सही खबर देन करा कांग्रेस ने इखलास से परंतु पाकन मसार वक्त जो अपने फादर चीफ मतलब राज फादर राज दा जरूर है Adam was there to the just and he was returned دا شی وای ورګه صرف دا نه ده د کاونټي اسمبلی ده د کاونټي اسمبلی دې ته نه له نو بعد زه وستم نو زه لړم او ما باندې شروع کو نو ما سورہ فاتحه ویلا به امر بقره اخري دعایتونه ویل به ملغه دوار ترانسلیشن او تفسیر وکړه. صحیح. او بیا دا وی لا شروع شو او ما ته دا وی غ پریګایډینګ کوم نه چې یعنی پریزیډنټ سپیکر ناغه سپیکر هغه راته بیا سرټیفیکیټ اف اپریسیشن دا. صحیح. نو ما مرګور ته وی دا مرګ بیا سره چودھری صاحب وغیرہ نو ما ته وی مې نو سیکولریزم مخالفت وکړه. صحیح شو. نو ټو ا ګریټ ایکسټنټ دا پریکټیکل دی نه. So, party group is so the 15 million people it's a between significant level to be a part of Taiwan. Was Arab this is exactly what has the government street that's for religion actually. That's why more secular was a bit out of No number 2 the Cristiano da کوئی کراس دی هر چې زمونږ دا مون دی نو دا مون زمونږ اسلامیک سمبل نه دا کلچرل دی. دا څه دی دا کلچرل دی د اسلام سمبلز. حضرت شاہ صاحب شاہ ولی اللہ سے فرمائی چې د اسلام اهم سمبل اسه ګډیر شي دي خو اهم سمبل دي څلور دي. نمبر 1 کتاب الله لوی سمبل سره دا زموږ مخه را پروت دی. نمبر 2 رسول الله پیغمبر علیہ السلام دویم اهم سمبل دی. نمبر 3 بیت الله شریف دریم سمبل دی. او نمبر 4 صلات الله مونږ د هر انډیویډوال لپاره د اسلام شعار دی. اوس یو سړی چې مونږ وکړو چې مونږ کوي نو دا څه خبره دلیل دی چې مسلمان دی. فی آیات بینات پدے بیت اللہ کی نشانیں دے بینات شکارا. بینات مانا شکارا. مقام ابراہیم پکې دے ما تاسو توش ماره دانشانی صفا پکې بل نشانی دا مروه پکې بل نشانی دا زمزم پکې بل نشانی بل ډېر نشانی. فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ سوچ داخل شدیتا کان آمنا نو دا بیت الله امن ورکون کړي داغه د پاره یا کان امنا سوار مامونن چې بیت الله تاسو کو وردن نشو نو دې محفوظ شو دته شو محفوظ شو. نو اوس د آیت د دې هي اپلیکیشن څه دی اپلیکیشن څه دی نو درې امامان وای امام مالک او شافعی او احمد ابن حنبل رحمهم الله چې کله حرم د حدودونه بهر هر چا هر څنګه جرم وکړ
دا ولیکه سیف الله خان د حرم حدود د جدي طرف نه درویش ملي تقریبا جدي طرف نه دي تا حج کړه فرید خان اراده لرا ها نو درویش ملي دي جدي روان شي نو درویش ملي لا پاتې مکه معظمه ته چلته سړک جدا شي یغنی ته یاد صحیح سیف الله خان ته حج کړه ها مسامت نه کړ ها نو دغه ته ورسه نو الته بورډ لګیدل دی روډ فری وی دی داشي نو لیکلی دي فار مسلمز او دی اذر ون فار نان مسلمز هغه بار بار واسي د حرم د حدودنا یعنی درویش ملت مکه ته پاتې شي نو دا څه نو جدي طرف نه درویش ملت دی خو مدینه طرف نه چي دی نو بس مکه ته چې را نږدې شي ځکه دا پوینټس پیغمبر اسلام لګولې دي چا لګولې نو جدي طرف نه درویش ملت لګولې دي خو مدینه طرف ته بس د مکه معظمه د آبادی نه چې اوسه نو بدل ته لیکلي حدود الحرم سړي کړی حدود الحرم خبره زين کړه نو د حرم حدود ته دنه چې یو سړي هر قسم جرم د حرم نه حدود نه بار وکړو او و تفسیر د حرم حدود ته نو درې واړه امامان وای اغلب سزا الته نه ورکه دولت هغه ته قانون الته نه اپلای کې قانون ورته نه اپلای کې خو امام ابو حنیفه فرمایي چې دا اپلیکیشن د هر جرم د پاره نه دی دا د هغه درو جرمونو د پاره دی صرف چې په کوم باندې دا هغه ایگزیکیوشن شرعاً لازم دی چې د مجرم ایگزیکیوټ کول هغه شرعاً لازم وي نو هغه درې جرایم دي نمبر 1 قتل عمد څه شي قصدی قتل نمبر 2 زنا بعد الاحسان تو واده کړي بنده زناکاری کول سټون ټو او نمبر 3 ارتداد بعد الاسلام د اسلام نه بعد مرتد کېدل اسلام نه بعد مرتد کېدل نو هر ارتداد اسلام بعد لري کیا یو څوک چې مسلمان یو ور چې مسلمان شي هر چې مسلمان شي او بیا کافر دی مرتد وي نو چې اسلامي حکومتي دغه لپاره سزا د ایکسیکیوشن نو یو بندا د درو جرمونو کې کم یو جرم هم د حرم د حدودونو بهر وکړ او بیا و تقدید حرم ته حدود ته نو الته ورته قانون نه اپلای کیږي بلکې امام ابو حنیفه او درې واړه امامان وایي یضيق علیه هغه باندې به امبارګو لګي سبق اور باندې امبارګو ان سنس چې خلکو ته خبردار کړي چې ډوډۍ ورکړه کچا ولا او بو ورکړي کچا ولا صحیح نو سبق هغه وګته کې خپل نشي پاتې کېږي صحیح نو الټیمیټ ریزلټ به صحیح چې د حدودونو بار راوځي خو په خپل مرشي دولګي تندنا او یا به الټیمیټ ریزلټ به دای چې حدودونو بار راوځي او ځان به تسلیم کی سرندر وکړي البته کچا هر قسم جرم د حدود د حرم دنه وکړه د حرم د حدود دنه وکړه نو بیا هغه ته قانون اپلای دی ځکه چې الله تعالی لفظ ویلی ومن دخله څوک چې د جرم نه بعد داخل شه دی تکان امنا نه خو جرم نه بعد نه داخل شي خو جرم یې په حرم کې دنه کړی دی یعنی حدود د حرم کې او داغه لپاره قران وای ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم څوک چې د حدود دنه ظلم جاتے ہیں وائلیشن کی اللہ تعالیٰ وی اغلى زبردست پنشمنٹ ورکا میرے عدالت تو بیرا ہو لیکن اغلى کی خدا اصلا تو پیرا کیے رہے میں لیگل پروسیس میں بیٹھتے رہے صحیح شو صحیح لیکن ایسے مطلب سجادة ہاں سوشو تزوج تشبه كتشوف تبان لوجه توارسي یعنی په د حرم حدودو کې دنه قانون ورته نه اپلای کیږي هغه باندې به امبارګو لګي چې هغه بهر راوځي د حدودونو او تسلیم شي هغه ورکه کنه دا امبارګو ډیره پر لګي چې بهر راوځي نو قران کریم وایلیشن خو نشي کولای نشي نه ولې
سره نیوانګه مهمه ده ها اته نه نشي نه کنه نه به نشي ها او به کې ولکړي او تلو به ولکړي خپل راو او مگر کله صاحب د افغانستان په کندهار کې خلکا شریف ته بعض خلک ورننه وصل نو بیا معفول نه معفول نه هغه باندې امبارګو کو چې هغه بار راځي همس کې یو کندهار کې اندو خلکو کو راوړي مطلب خلکا شریف بلنه وایي اندو ها خلکو په مسلمانانو کې شي پوري ها نه نو وتی اخر کار نه کوي یو نه څه څه چې خپل راو ها دې څه کو دا د وسبادو په نو کو دنه ومن دخلو سوچ داخل شي حرم تا کان آمن النشد محفوظ ولله اخاذ الله لپاره غل الناس په انسانانو نو الله تعالی دا څه ونوي چې وعلى الناس لله او په خلق لازم دي د الله د پاره د بیت الله حج نه الله تعالی ولله د خدای د پاره على الناس په خلق لازم دي وګوره د تقدیم تاخير کې یو فائدہ ده چې خدای دا څه ویلې وي چې وعلى الناس لله په خلق باندې لازم دي د خدای د پاره دې معنا دا چې فائدې خدای ته رسي دې معنا دا چې تر حج فائدہ چاته رسي الله تعالی نو چې الله دا وی ولله علی د خدای د پاره په خلق لا فائدې تاسو رسي ولله علی الناس حج البيت او دویمه دا چې حج بیت الله کې نیت به 100% مخلص وي سورہ سل پسلو کې مو د دې وجه الله تعالی ولله و چې خالص د الله د پاره وځي سبکه خالص د الله د پاره وځي اته څه بل انټنشن سره لاړ شي صحیح نه خالص د الله هو الته چلاړي دا چې څه وخت جایز کار نه کوونو چې جایز کار چې څه وخت نه کوا په تجارت کې نه کوا څه پروهیبټډ کو نه دي صحیح شو ولله خالص الله لپاره غل الناس فخلق لازم دي حج البيت حج د بیت الله حج معنا حج اوس د حج او د حج لغت کې دوه معنی دي لټنی دوه معنی دي یو معنی د زیارت څه ویزټ زیارت معنا ویزټ او دویم معنی د قصد انټنشن څه قصد intention that Baytullah must be your final destination padhe irada bas او technically the hajj maana da rukn khamis د اسلام پنځم رکن د اسلام او چې کله آیت نازل شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من ملك زادا وراحلة فلم يحج لا أبالي به يموت يهوديا أو نصرانيا سو چې د توشي تاسو توشه وایي د توشي او د سورلای وسلري د توشي او د سپرلای وسلري او حج نو کومل څه نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي زما I don't care she is going to die as a Jew or Christian صحیح او تایید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے د دې حدیث په اساس چې پیغمبر علیہ السلام دومره سخت الفاظ ویلي دي چې کله زما اجتهاد او ډیریکشن ما ته دا وایي زما اجتهاد او ډیریکشن ما ته دا وایي چې چا وسط حج وی او نه کوي فرض حج حضرت عمر وی چې زه خو غواړم چې لکه د غیر مسلم په شان په باندې ټیکس کېدم څه په کېدم یعنی چې تاسو په کېدم ججا to treat him as a non-Muslim to treat him or to deal him as a non-Muslim دویمه خبره چې اوس دا حج دا چې فرض شي نو کولې کله پکار دي نو ټول امامان په دې متفق دي چې دا په فور فرض دی ډیلې کې به نه چې آینده کال لبشي ډیلې کې به نه چې آینده کال لبشي نمبر 3 چې دا استطاعت د سنه عبارت ده من استطاع سوچ چې وس لري دې تر لارې استطاعت د سنه عبارت ده نو پنځ د امام مالک رحمه الله
چې چا بدن صحیح دی او د پیدل دی شي پخپو بس بسم الله دی. امام شافعی رحمه الله هغه وی دینه مراد د مالی استطاعت څه شي پیسو والا. نو که بدن ټیک نوم دی خو چې پیسې ورسره شته حج په فرض دی نو که خپل نشي کوله ته حج بدل به څه کوي که خپل نشي کوله بل څوک به کوي. امام ابو حنیفه فرمایي چې استطاعت عبارت ده د دواړو شیونو نه بدني استطاعت او مالی استطاعت. نو فرض کیږي به یو سړي باندې الا when he will get both of them together چې بدني استطاعت او مالی استطاعت دا دواړه join together شي نو الا د باندې حج لازميږي. نو تطبیق به څنګه کې تطبیق به داسې کې چې یو سړی کله په بدن باندې روغ نو پیسې ورسره نه وي څنګه ورسره مالی استطاعت نو لیټر ان چې ډیر زور شو ګرځېدې نشو یا فلج شو څه شو فلج شو چې بیا ګرځېدې نشو د فلج کېدو د وجه نو آل اف سډن لیټر ورپسې چرته راغی چې ستا په نامه باندې چاویل کړی څه کوي ستا په نامه باندې چاویل کړی دی $1 بلین فلانی بینک کی صحیح. نو پیسې خور سر رااله استطاعت مالی خور سر راغی او بدني استطاعت نشتا. نو پنځ د امام شافعي حج په فرض شو پنځ د امام ابو حنیفه حج فرض نه دی لولیکا ځکه چې بدني استطاعت پر سره جاین ټوګیدر نه دی. او بل مسله چې چا باندې حج فرض شو ډیلی کوي حتی چې بدني استطاعت ختم شو نو لازم دی پدو چې خپل طرف نه نیابتن سو کوئی حج بدل لپاره د مرګ نه وړاندې هو کوي نه لګو نو بیا باید چې دې وصیت وکړي اته لازم دی چې څوک وصیت وکړي چې زما مال کې زما طرف نه څوک حج ته ولېږي. که وصیت نه وکړو نو پنځ د درې امامانو امام مالک شافعي او احمد رحمهم الله هغه وی بلا وصیتهم د په مال کې د در طرف نه حج کول لازم دي ځکه دا باندې یو قرض پاتې دي څه شي. خو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې بغیر د وصیت لزوم نشته د حج د وصیت ولې نکو یعنی لازم نه د ورثه باندې چې د طرف نه حج کوي خو باید چې سړی د خپل پلان سره احسانو کې چیرې ناروای کړی نه پکاره چې تلوي چلو څنګه لړنا دا فرید خان بولی ګو طرف نه خبر ده کړه نو امکان څه چې الله تعالی قبول کړي. ہر وقت یہ رستے او کنه د استطاعت دی د ځان دی نه کرا یعنی مقصد ہے چې تاسو په وخت کې راشه په درې میاشتې کې به پوره ورغی پورا وړه وکه دا کنه پورا وړه دې ته وای چې هغه سړی دی پریدینه چې د ملک پرې دی اجل چادر باندې پور دی هغه وای خبردار وته نشي چې څو پر زما پیسې دې نه ادا کړی نو خو سم چې بانک مرشد خبر کا افغانستان ته وای علاقه نه نه هیڅ نه وای دا ګور ایکسکیوز اول باندې چې اول په مامن زکات کې حاجت کې مانو زخ پر وړم کومه په دا ورته نه چې دا خو به اولاد راشي غیب هم د پور وړي دا پور خو تر قیامت روان دی. ما پلان واخاله مخکې د مور حج نو کړی څو کې واسوي هیو کړ روز کاله خاله د هغه لپاره څه واسوي دوی د فامیل مور د پکندار کې مشهور قصه ده یا خان څنګه ها د مور د هغه خاله اچھا نو ما مور څه کال بیا وته څه واسوي په تلک چې واړه ګرځي یا خان څه واسوي څنګه یا خان څه سره لیکل ها
نو اوس بلا مسله چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ولې وایي چې بغیر د وصیت حج لازم نه دی، چې حج کړه نه دی مس کړه دی او په فرض نو بغیر د وصیت لازم نه دی. هغه وایي ځکه چې حج عبادت دی، حج څه دی او عبادت نیت غواړي. عبادت څه غواړي؟ نیت غواړي. د چا چې په چا فرض دی عبادت نیت غواړي. د چا نیت چې په چا باندې فرض دی. نو سا خو مړ دی نو نیت خو نشي کولی، خدا وصیت قائم مقام د نیت دی. دا وصیت په حج کې کړی دا قائم مقام نه سره دا قائم مقام د نیت دی. نو دا سړی چې هغه طرف نو کینو داغه وصیت پلس د دې سړي نیت داغه طرف نه چې جاین ټوګیدر شي نو دیٹ از کالډ هیز انټنشن. اصل دې بوډا کوم اپلیکیشن څه ده کنه یره دل چل ور دي ښا څنګه ته په خانه دا زموږ بوډا امام چې دل چل ورته د قانون دی اپلای کولو. اوس دا حج بدل به څوک کوي یا څوک کوي شي؟ نو درې امامان وایي ها درې امامان وایي چې چا خپل حج نه کړي هغه حج بدل نشي کولای. کوي کنو ادا کیږي نه ای وای کوي ادا کیږي نه. او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې ادایګي خو یو شي خو مکروه دی، ادایګي یو شي خو مکروه دی. نو باید چې داسې سړی په حج بدل ونیږي چې خپل حج کړي ځکه چې شي کنه بیا پرفیکټ وایي. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع غیر سبیلا، سوچ طاقت لري دې تدلاري یعنی درسیدو. ومن کفر اچاچ کفر کو فإن اللہ غنی عن العالمین، نو تاکہ سر اللہ تعالی بے پرواہ دے عن العالمین. من کفر یعنی یا عقیدتن کفر کو چې حج باندې عقیده نه لري، حج باندې عقیده نه لري، او یا عملا کفر کو چې فرض او کوي نه نو دې ته عملی کفر وایي. دې څه وایي؟ عملی کفر چې کوي نه. نو الله تعالی فرمایي فإن الله غنی عن العالمین، څه خود مخلوق ته به حاجت زموږ د ضرورت ده. صحیح لکه مونږ چې امریکا کې هو کې الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا اصلح عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي وعذاب الآخرة. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظ وارحم.